على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الرفق بالذبيحة. باب دے پا بیان دا چاکے رفقی پا چابانی پا ذبیح بانے کلچ مناسب حلال کے نرم والے بکے رفق بکے نرمی بکے سختی مکوا رازق واسم ساروے دے وسی علالینو اغزی دی کانی دی رچم لوا درز غرز دا کار مکوا سملولو کم نرم والے حلالولو کم نرم والے نبی علیہ السلام فرمائی چاڑت تیرہ کا راحت ذبیحی تزر ملاویگی ہوایا وبه قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد حتى ينبي خلافة عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس رضي الله عنهما وعنهم قال حسكتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ كتب الاحسان اللہ تبارک و تعالی امر دے احسان کرے علی کل شیء فی کل شیء فہر یوسی کے تا امر استحبابی دے مؤکد دے کل شیء فی کل شیء اللہ تبارک تعالی امر دے احسان کرے دے کل فیضا قتلتم فاحسنوا القتل کلج تاسو وجل کوي خیاست طریقے بانے وجل کوي وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ کل ذبح کے خیاست طریقے بانے یار ما ته چل نه راځي څنګه خ طریقې باندې وکم هغه دا نه کنه وليحد احدکم شفرته چاړه تیرې کا په احسان کې دام داخل شفره چاړه ته ویل کیږي سکین وړي چاړه ته ویل کیږي شفره غړي چاړه ته ویل کیږي چاړه تیرې کا وليرث ذبیحته فریدا حتا چې دا ذبیحه آرام پیدا کی دې ته آرام ورسیږي روح ته نه اوذي یخشي دام جملې د احسان نه چاله نه تیره کې دا ساروی سره زیاتې دي یو ساروی د بل په مخ کې مذهب حق و دا زیاتې دي یو ساروی او امدارنګا د دې دا ساروی پخا یو پخا خوشک چې دا زور وهي د ځان قدم په وخت کې پخا واری دا ورته سہولت دي دا ورته منیس ټینګاوه ما دا ورته پرې تر سوچ ته نه سا وتلی نوي دین سرمن او با سما دا تکلیف ورته ملاوي یا بعد خلق ورغتا قصابان حلاله کې هغه نه بعد کسان ډيري هغه له ساوتنی درځ غره سرمن تیر شروع کیو بس داس پرېدا راحت ورته ملاوي شي آرام ورته ملاوي شي هغه نه بعد چاړه خطیره کا سمله په نرم زه آسان زبانه سملو غني کانی زیتونه هغه باندې سملمو سما سه حلاله درځ هغه تکلیف ورته ملاوي کنه دا راحت باور تورکی آیا وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس على الحكم بن ايوب فراى فتيانا وعلما قد نصبوا تجارا يرمون نو علماء ولل شد روانو ده دیو درولې یو چرګاو ژوندۍ وا يرمونها په غشو باندې وشتله ژوندۍ چرګواغه نشانه جوړه کړي وا آیا فقال انس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تذكر البهائم نبی له سلام من کړي دا چې بن کړي شي بهایم د قتل د پارا بهیما کل ذات 40 سلور په خواله ته ویل کیږي اصل کې صبر په معنا د حب سره ده معنا در چې دا بند کړي شي وساتل شي د قتل د پارا خوري ناس کې نانو دی وجنا حیوان بندول د هدف ګرځول چې حیوان هدف جوړ کې هغه په کانو باندې ولي پلندي ولي په مرمي باندې ولي په ټوپه کې ولي خورینا هدف جوړه دا هدف جوړول دا ناروا دی امام نووي رحمه الله وی دا نه چې دل تراغله دا نه د تحریم د پاره دا امام نووي رحمه الله وی دا نه چې راغله دا نه د تحریم د پاره دا یعنی دا حرام دی دا تحریم دی حیوان ونی سي ژوندې مرغۍ دا کارغه دی یو حیوان د ژوندې خورل کېږي نه یا خورل کېږي چرګه دا چن دا غونی سره لګدا بسو کولی هدف ګرځي او خورینا نو دلته دا نه تحریمی دا نو معنا دا روان دی دا ناجائز دی دا ناروا دی دا حرام دی یو د دې سو وجدي یو وجدا تعذيب د حیوان ته د عذاب ورکبي موجب دا ته چې کانه واره لګيږي نه اے دا کانه چې ملا سي واره مرغي سمره ویری او بیا چې هغه دی نیولې ده
او لګيږي په باندې به خو به دا ناروا دي او دا جائز نه دي. یو دا شو تعذیب د حیوان دی. دویم اتلاف د نفس دی. نفس دی هلاک کا تباہ و برباد دی. او دریم تزیه د مالیت دی. چرګ دی نیولې مرغې دی نیولې ولا 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 مړش مالیت د خدای مسلمان ولی حلال کوي خور کنه کته نه خوري بل چاته ورته تزیه د مالیت. او بل سلورم تفویت زکات دی. د دې زکات کوم زکی وی نو د ذبح زکات د اغه دی تفویت د منفعت دی او که پیدا هغه سلته نه منو کوم زکی نه وی حلاليږي خولې کېږي چرګ د سیږي هغه دې ختم کوم زکی نه وی قارغه دی بل شی دی ولی زند سر سیږي نه خانه جوړ کړی او خولې کېږي نه حلاليږي نه اسی عذاب ورته ورکه دین نبی رسول الله منع کړی. اویا باب فی المسافر ضحی باب دې په بیان د مسافر کې ضحی چې مسافر قرباني وکي. مسافر باندې قرباني شته کنهشته دې مسله کې اختلاف دی. د امام شافعی رحمه الله مسلک دا دی هغه وی چې سنت د اضحیه په حق د ټولو خلقو کې دی. امام شافعی سے وی قربانی سنت د په حق د ټولو خلقو کې سمانه مقیم یو کا مسافر قربانی وکړي. دا مسلک او مذهب د امام مالک رحمه الله هغه وی چې اضحیه سنت مؤکد ده په حق د مقیم او مسافر دواړو ما سوا د حاجینا ځکه هغه باندې قربانی نشته هغه باندې سنت هدیه ده. امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې قربانی دا واجب نه ده په مسافرینو کې بلکې قربانی واجب ده په حق د مقیم کې حق د مقیم. او دلته په دې حدیث کې چې کوم واقعا ذکر ده دا واقعا د حجۃ الوداع ده. دی وی دا واقعا د حجۃ الوداع ده او منګه محمولو په تطوع باندې نبی له سلام کړی دا تطوع باندې حمل دا تطوعی ده چې مسافر وی هغه باندې قربانی واجب نه ده کسړې کوي نو ودی کی خبره ده خو واجب در باندې نه ده. او حجی چې الته کوي سنت هغه هدیه ده هغه د پاره دم شکر ده هغه ادا کوي. نوایا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاويه بن صالح عن ابي زاهريه عن جبير بن نفيل عن ثوبان رضي الله عنه قال صح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاة. يا ثوبان د دې دا وخه چې دا صالحه کا برابره کا پخې سغوخه را واخله هغه په حق د نبی رسول سلام مبارک لاس چې جن خو لاس ته وي د ساروی د ګډي بيزي د چيلي د مخکینی دواړه پخې دا ولی پخېږي خو نجاست نم لري دی کی یوازې تاری نصره وخنه د لک پوټي شانت وازم ور سره ده تیریږم خو او دا یوازې پتون وغه چې وی او څه شی وی هغه ټول سره وخه وی یوازې پتون هغه د چنګم د جاولې په شانت خله کې جو تیریږي نه. ملازم چې چرګوټه علال کې میلمانه دریشي نو څه شی به ورته مخکېته سینا نادا زرنه تیریږي پتون. یو مولوی سی الله دې غریق رحمه فاطمه عارف مولوی سی نمیدنه دې 400 چوک امام هغه ډیر ناشنا خلا ډیر حقو یا سړی وسو فاطمه ویلي ډیر ناشنا خبره به کوي هغه بدان اخر کې نظر کمزور شي چې دعوت ته بلال تپوس به وکړه څه شي دی عارفا چرګوټه وی دا پخیز ما طرف تکا وی دا پخیز ما طرف تکا نو میلمه چراغ سب ورتک دی پخیز پتون دا ورتک دی اډو کی والا غوخه بګ دی هغه مزیدار تو ورته سره غوخه ډیروالی دی وجه نه مخکې کې هغه مزیدار نه
یو طالب ډیر مخکې خبره ده داسې یو واته کاله مخکې دعوت کړی چې د هلمندو محمد ولی نومېدنه ډیر مجاهد سړی و مونږ ورلو دعوت ته شیخ صاحب نور مېلمانه وو نو مونږ چې کېناستلو وریجو باندې دا د چرګ مکمله سینې ایښې وه ټول دا غټه سینې ایښې وه نو چې پتون پروت وي سینې چا زړه ته کېږي خو ما هم داسې وکړه شیخ خوراک ونه کړه مونږ ویلې ځه ترکاري راوړه مونږ ویلې ځه ترکاري کې به چې دا هډوکې پخیس مخیس پیدا شي ترکاري راوړه هغې کې هم دا سینې اچولې وې ډېروالي دپاره موږ سره چا ملګري تلي طالبان هغې ته کتلي پتونونه او دا شیان اچولو هغې خوراکونه لګیا وکول موږ پکې داسې وکړه بس څه شی خورې نو سینې نه څه شی وکړه نو بس دوام وکړم داسې راغله نبی علیه صلات وسلام وایي دا غوښه صالحه کا معنا دا ده چې میلمه ته هغه شی بږدي چې هغه بهترین او ښه شی بهترین شی فاقد اډوکي والا غوښه وزر دا څیزونه ده او کچیرته کورني غوړیو کې سره شي ادرک کورکمن او همدارنګه نور څیزونه پکې وي تور مرچک لږ شانته لیمبو ورسره معمولي شانته واچي هوږ هم پکې ښه ډېره واچي او د اوبو تکلیف پکې ونه کړي بیا که سینه یې هم پروا نشته دی بیا هغه هم ډېره ښه راځي نو وایه وګوره بیا مونږ خوراک کول دي نه تر دې پورې په ټول سفر کې مونږ مدینې منورې ته راغلو معنا دا سفر د حجة الوداع دی مونږ یې دا محمول د تطوع باندې که سړی نفلي کوي دی که نه وایه باب دی په بیان د ذبایحو د اهل کتابو کې د اهل کتابو ذبیحه څنګه ده د دې خوراک څنګه دی جایز دی که جایز نه دی وایه وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن كرامة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تاكلوا مما لم چې د الله نوم په یاد شي خورئ او د الله نوم چې په یاد نشي نو مه خورئ فنسخا دا حکم منسوخ شو استثناء وشو د دینا فقال الله تبارک وتعالى فرمایل طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهما دا استثناء راغله د دې نه معلومیږي چې جواز د اکل د ذبایح د اهل کتابو د يهودو نصارا او ساروي حلال کل خورا وطعام الذين مرادنا الذبائح مراد اهل کتاب ابن عباس وی ابو امامه وی مجاهد سعید ابن جبیر اکرمه عطا حسن بصری مقبول ابراهیم نقیدا ټول دا وی دا اجماعی مسله ده چې ذبائح د دې حلال دي مسلمانانو د پاره ولی ځکه يهود اهل کتاب دا عقیده نه لري چې ذبیحه د الله نوم نه ما سوا په بل چا باندې وکي د الله نوم په باندې اخلي الله نوم په باندې اخلي خود دین ما سوا مشرکین ذبیحه مخرا ځکه هغه د الله نوم په باندې نه اخلي شیعاګانو ذبیحه مخرا د مشرکین مخرا د مرتدین مخرا د مجوس مخرا د زنديقیانو چې جنو مخرا د دهریانو مخرا د کمونستانو مخرا د هغه الله نوم په باندې نه اخلي دغه خوراک چې جنو دا جائز نه دی وایا قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا سماك عن كرامة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم في قوله وان الشياطين يروحون الى اوليائهم يقولون ما ذبح الله شیطانان هغه خپل دوستانو ته یوحون وسوسه اچي ورته سوي دا ورته وایا ما ذبح الله فلا تاكلوا وما ذبحتم انتم ناشنا خلناس چې الله ملک هغه نخري په خپل چې ملک خوري شیطان وسوسه اچي انسان په خپل چاړه راوصل حلال دي کاغه خوري چې الله ملک هغه نه خوري ته څنګه د الله حکم منی ظاهري ګوره سمره خبره ده ورسته ګوره وایا فانزل الله ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عمران بن عين عن عطاء بن سابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال جاء اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انا اكل مما قتلنا ولا ناكل مما قتل الله فانزل الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وګوره زمونږ چې اوجنو هغه تاسو خوري ولا تاكل مما قتل الله لا چې وجني هغه نه خوري
الله یاد راولېږي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الى اخر الايه. الله تبارک وتعالى قران حکیم دی آیات کې اشاره کړي فرق ته په مابین د میتی او زکی کې چې د زکی او میتی په مابین کې دا فرق دی. میته ته هغه ته ویل کېږي چې دا په خپل مړش یا په ذبح د مشرکانو باندې مرشي من عبادت الاوثان د مجوسو د مرتدینو دی باندې د الله نوم نه دی یاد شوی نو دا مخرا. زکیه برابر خبر ده د الله نوم په یاد شي که نوم یاد نشي دا هغه ده چې د الله نوم په یاد شوی حقیقتا او حکما دا حلال ده دا خورا. نو معلومیږي محلل په حقیقت کې دا د الله ذکر دی. ګوره محلل په حقیقت کې د الله ذکر دی. د مشرکین او د مجوس مخره د الله ذکر پې نه دی شوی. د اهل کتاب او د مسلمان خورا ولې د الله ذکر پکې شوی دی. محلل اصل کې د الله ذکر دی. آیا باب دې په بیان د خوراک د چا کې معافرت الاعراب کې دا معاقرت الاعراب هغه چې ذبح کې اعراب آیا اعراب ذبح کې د دې خوراک څنګه دی دا جائز دی او که جائز نه دی. آیا وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعود عن عوف عن ابي ريحانه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مراقبه الاعراب. قال اعراب ندی بوخان حلال ولا نو دوا کسان وو یو بل بزان ته وجود سخا کې مقابله کولا یو لګی لو خیال ک بل به حلال ک بل به حلال ک د حلال ولې کول ریا ان سبعتن دنم نمایش د پارا اراده د الله د رضا نوا بلکې نم نمایشو. نو دیو جندا نبی له سلام مشابه ک بما ذبح لغیر الله د هغه سره مشابه دي چې دا د الله نه ما سوا د غیر الله په نوم باندې حلال شوی دی. نبی له سلام ویل دا مخریا. قال ابو داود غندر او قضوا على ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو داود اسم ابي ريحانه عبد الله. نو دا صرف وضاحت کې د اسم ابي ريحانه سوق دی دا مبتدا ده عبد الله ابن مطر دا خبر دی. آیا باب سبيحه بالمروه باب دې په بیان دي چې ذبح کې په مروا باندې مروا هغه سپین کانی ته ویل کېږي چې هغه چاړه جوړ کی سپین کانی نه چاړه جوړ کی. یو مروا هغه کانی ته ویل کېږي چې هغه نه عرب اور بلولا یو سپین مضبوط کانی به راواغسته په بل سپین مضبوط کانی باندې ودا سه او یو بل باندې هغه نه به اور بلیدل چکما کې ورته وي. و سمستاسه خیالي او مضبوط سپین کانی راواخلو مضبوط په بل کانی باندې اوله هلته پل داسې ور لیدلم دي. یو خدای د خړ دا د بازي غرونو پرسکن کانی هغه نه کوي دا سپین کانی مضبوط یو بل باندې ولې دا اور کوي. دا سپین مضبوط کانی چې الته اوله دا مات چې پرخچی شي دا بازي به کې داسې تیری شي لکه د چړې په شان تیری وی کاغي باندې مرغۍ حلاله کې چرپ په حلال کې هغه باندې حلاله وکي دا جائز دي ځکه هغه پرې کوي اندام پرې کوي داس. آیا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن ابيه عن جده رابع بن خديج رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله ان هذا القلع بعدا وليس معنا. نو هغه ماته د الله پیغمبر موږ مخامخي ګو دشمن سره او موږ سره چاړ نوي. نبی له سلام ویل آرن او اعجل ما انهر الدم آرن او اعجل دا شک دراوی دی. آرن او اعجل ما انهر الدم یو معنا د اران القوم معنا په هلاکت معنا سره د معنا دا سروي چې دنو هلاک په ذبح باندې د دې روح او باسا بكل ما انهر الدم فارغ شی باندې چې وینه توي ساتنه او باسا بغیر د غاخ نه او بغیر د نوکنا. دویمه معنا دا ارنا چې دنو ارنا یا ارنو دا په معنا د خفت او سپکوالی سره ده. ارنا ازر والک وا چالاکی کوا اعجل چالاکی کوا ما انهر الدم ارغه شی چې هغه وینه چې دنو باسي باغی باندې چالاکی کوا دا سنا چې چاړه را واخلی سید راواله مری باندې ورته کېدی خوره نه هغه چې دنو سای بند شي حلال کړي دی نیو روح ته نه او دي دا سه کار مکوا چالاکی کوا زر زر چې دنو لاس تیروا زکه دا ذبحه چې بغیر د حدیدی نوي دا چاله نماز وي محتاج دي ته چې زر زر راکاګه زر زر تیر کا سپک لاس تیر کا دې د پاره چې مری کاټ شي
نو دیو جنا امرار ته ویل کېږي په دې مری باندې حلقوم ودان څلور سيزونه دي دا بکاټ کې څلور سيزونه کاټ کا دا سینا زر زر کا ودا سینا چاړ نه دا کانه دې پیخې دي او مری خپشوا او ساتي نو وتل تعالی حلال کړي نه دي یاد باند سلرګې چاړ دې جوړ کړي دي نه هغه دې پیبانی کې دا خو زر 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 کوي چې کاټي کې دا سینا چې هغه کاټ شوی نه دی او تا چې دنیا چاړ پسدا نو زر زر لاس راکا غرورو کېږي روح ته نه باسال وینه بتلنی روح بدی وستي ما انهر الدم معنا دا نبی له سلام وی او بيوا پچا باندې دا وینه او بيوا په کثرت باندې تشبیه نبی له سلام ور کړی دا د جاری والی د نهر سرا لاس دا وینه ته او بيوا لکه نهر کې چې دا او جاری دي نو شرط پدې کې دا د په زکات کې چې پدې باندې دا وینه جاری شي رزح کافی کېږي نه وینه جاری کېدل دا کافی دی نو حکمت په اشتراط ذبح کې انحرار کې دا دی چې حلال غوښه او دا واده د حرام نه دي په مابین کې جدا والے لشي نو د دې حدیث دا تصریح دی په دې باندې چې ذبح په هر تیر سیز باندې دا جائز ده ما سوا د نګنا ما سوا د چانه د غاخنا نګ باندې محلال وا غاخ باندې او غاخ د پاغي باندې محلال وا په دې کې اختلاف دی په نګ او په دې غاخ کې هر واحد عام دی د انسان وی که غیر انسان وی د ټول حیواناتو متصل وی او که منفصل وی طاهر وی او که نجس وی یو باندې زکات چې نو دا جائز نه دی بعض علما دا نوک دی غاخ دی که متصل دی مرغی دی وی ولا غاخ خلق دی ورته خلاف نکیږي بدی باندې دا بعد ملیدلی ماشومان چنچنولی بلند راولیږي نوکان الله اکبر مردارن بدی نه حلالي اول نوکان شته نه په زور باندې وشلې ورته غاړه اوینم چې نه لې دا ناروا ده دا جائز نه البته امام ابو حنیفه رحم الله صاحبین ویا جائز نه دی چې په غاخ باندې چې متصلی نوک د لاس سره متصل دی غاخ د خلص سره متصل دی کا غټ غاخ وی نوک وی تیری وی او منفصل جدا وی په دې باندې جائز دی امام مالک رحم الله نه روایت مختلف راغلي دي یو روایت پاډو کې جایز دی په غاخ جایز نه دی چې څنګه وی دویم روایت راغلي لکه د جمهور دریم روایت راغلي لکه د امام ابو حنیفه څلورم روایت راغلي دي هغه په هر یو شی باندې جایز دی حتی په غاخ باندې جایز دی او په نوک باندې جایز دی او په هر شی باندې جایز دی امام مالک نه څلور روایت راغلي زمونږ مسلک مذهب دار دی کدا غاخ او نوک دا منفصل وی نو جائز ده او که غاخ او نوک متصل وی نو به اتصال په صورت کې دا جایزه نه دی ګورم ځکه آرن او اعجل ما انهر الدم اوایا وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن سن او ذكر وحدثكم عن ذلك اما سن ذبح مکو په غاخ باندې دا بنجس کې په وینا باندې نبی له سلام منع کړی دا د استنجا پاډو کو باندې دا بنجس کوا ځکه دا ساس دورونو پیریانو خوراک دی او پاتې شو دا هغه ظفر چې کوم دی دا ځکه ناجایز دی فمدی الحبشا دا د حبشه او کافران دي دا د هغې چاړه ده نبی علیہ السلام منع کړی د کافرانو سره تشبیه مکوه دا د هغې شعار دی کافرانو سره تشبیه مکوه په خوراک کې پسکا کې سارو په شان ته په ولاړه مکوه سارو په شان ته په ولاړه مکوه همدارنګه د هغې سره زیب و زینت او په شکل و شباهت کې په خوی و عادت کې په رسوماتو کې په یو شي کې په یو سشي کې مشابهت مکوه حتی د کافرانو دا چاړه د هغې خصوصیت په دې باندې ذبح هم مکوه وایا چې کوم چالاکه خلو چالاکي کوله چې زر ورسېږي وایا قدورا نو دی ادرولی وکټویا اقامو علی اصافی دی ادرولی و پچا باندې په نغرو باندې نغری دی په خوته ویل کیږي سلاس اصافی درې چې دنو هغه نغری هغه په خوته ویل کیږي نغری په خوته سکیږي هغه ویل کیږي نو هغه کې مرادی پچا کې هغه د ادب کتاب کې سلاس الاصافی و دیارو بلاقیو الا یا منزل سلمہ سلام علیکم د عربو د کې د عشق د مادي لري زیات
اکثر به دې صحراګانو کې اوسېدل بابیانونو کې او دا حسن او زیب و زینت د بابیان معتبر دی د بازار نه ځکه د بازار حسن چې وي هغه مصنوعي وي بناوټي وي سرخی سفیدی دي که یو ځلې د ژبه راکاږله هېڅ شی به نه او د بانډو د میرو حسن هغه ذاتي دی دا شاعر به راتلل او معشوقه و ولته به کلی و کورو بل ځل راله خیمه د هغسې د تلي دي هېڅ شی نشته آرامي دي نو دا راغې څه خو نشته دی اوس خطاب کوي آیا الا یا منزل سلما سلام علیکم اے د سلما کور سلما خو نشته دی د هغې کور دلته خو کور یو په تاسو باندې سلام ویم سلما هل يرجع التسلیم و یکشف العمى ما بولی السلام علیکم سلما بولی وعلیکم سلام و څوک شته دی چې سلام واپس کی څوک نشته چې سلام راته واپس کی او زه دلته نور څه نه وینم ثلاث الاصافي والديارو بلاقعو دا درې نغري څوکې تېنه پاتې دي او نور کور چې دی نو بلاقع خالي دی ټول تېنه تلي کډې کړي څه نشته رالم سر په نغري باندې واوښتلم نوري څه شی نشته پاتې نه نو اصافي دا د نغري هغه درې پښو ته ویلی کېږي فنسب قدورا اقاموا على اصافي په هغې باندې ودرولي وو وایا امر وکړه فاکفیت واړولی شو وقسم بینهم او د دې په مابین کې غنایم تقسیم کړی شو وایا نبی علیہ السلام یو اوښ د لس ګډرو سره برابر کړ وایا نه د وتښتېدل هرې به وتښتل یو اوښ د اوښانو د قوم نه وایا اس نو ځکه اس چالاکی چې په خپې واړه ولاړ شه دا اوښ راونیسه وایا فحوثه الله اصابه السهم فوقف نو اوښ ودرېدل وایا نبی علیہ السلام علیہ دی باہیم د پارا اوابد النفرت وی کا اوابد الوحشی لکا پشاند نفرت د وحشی زناورو وما فعل منها هغه چې وکی د باهیم نه هاذا د نفرت ففعلوا به وکی په دی باندې په مثل د دی باندې جرح قتل اے کو تختی نیول نه شي شاته غشه د ټوپک یا دس په وکا چې دس دی په وکا لاړیا بچپشي لاړ شه حلال کا هم د سنا چې وی ولي مغي باندې اکتفا وکي وایا وبه قال حدثنا مسلم بن عبد الواحد بن زياد وحماد بن البنا حدثنا عن عاصم بن شعبي عن محمد بن سلمان رضي الله عنه او سلمان بن محمد قال اسوتو ان بيني فذبحتهما اسد وخکار میں کلار نبین د خرگوجان فذبحتهما دواله خرگوش دامي ذبح کړ به مروتن په یو خویا کانی باندې تیګه باندې می ذبح کړ وایا اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما فامرني باكلهما یذ خرا ځکه معلومیږي محدد تیرې کانی هغه باندې ساروي چلی دا بل شه د خرگوش د مرغی د ذبح کې خورا چې وینه توی کی وایا وبه قال حدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة انه كان يراني لقحة بشعر لقحة دې سره ولا هغه اوخه چې پي کوي په چا کې به شعب من شعاب احد په یو قطعی کې په یو حصے کې د حصو د احد نا فاخذها الموت قریب شو دی ته چې دنو مرګ ورته راغی هل تسره ولا مرض پکې ولګل چې مرض ولګي به زلزل مړ کېږي وایا ولم يجد شيئا ينحرها به فاخذ وتدا فوجع به من نو میندنه کې یو شی نه مراد اله ده اله پیدا نکړه چې ذبح کې دی لرا به په دې اله باندې فاخذ وتدا یومي خواغس فوجع به نو داخله ولې وکړم دې سره فی لبته هاد دې په منحر کې یومي خو تیرې هغه واغس په دې منحر کې زید ذبح کې داسې نه نوې سدانه نه حتى اهري قدمها دې وینه توي شو وایا ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بذلك فامر باكلها مثال نیخ در سره ده د بانس ده یو د بل لرګي ده تیر کړه ده ساروی ملکیږي بل شي نشته ده راغلی نو شروع وکړه دا هغه داسې زور باندې درز 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 وها ټول زینه دا رګونه واغې پریکا مری پریکا ویني دلان کستا د پار روان میخ د در سره یا د اوس پنی باندې میخ وی داسې سری تیروي مثال هغه در سره هغه باندې داسې اوه چې صالح خطلین ته ورته غاړه پریکړن دي سره ذبح وکي دا جایز نوایا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن ابي بن قدرين عن علي بن حارث رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا احدنا اصاب سن
چاړه ور سره نشته دی او ښکار یې وکړه څه به کوي وایا آیا ذبح به کوي په دا سپین خوی مضبوط کاڼي باندې او یا په یو حصې د امسا باندې د امسا ده امسا ماته شي یا لرګی تیری شي په دې باندې کوي وایا او نبی له سلام علیه امر ردم ارسل دم امر یمرو هغه چې دنو امر ردم او بیا وینا تو یک چې دنو دا وینا بما شیتا وس الله نوم یادوا وینا چې کوم کوخی وینا بې هغه سي سره وینا او بیا وایا باب دې په بیان ذبیح د متردی هغه ساروی ته ویل کېږي چې د وچه زیان لند دې تراو غرديږي د بر زینا کته دې تراو غرديږي دې ته ویل کېږي او دې سره بسکه د پاس غرنه ساروی را ولیدا او لند راغې د دې ذبح بسنګ کې وایا وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي المشعر عن ابيه چې اسامه ابن مالک دی وایا انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تكونوا سوال وکړه زکات منحصر دی په دوه سيزونو کې دائما په ضرورت په وخت کې الا من اللبتی مگر دا په لبه کې دی ځکه دا نحر دا په لبه کې وي او حلق چې کوم دی دا ذبح په حلق کې وي اوخ ذبح کې دا په سینه کې ساروی ذبح کې دا په حلق کې دا ذبح خدا دوه سيزونو کې کېږي نبی له سلام نه تپوس کې وایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت نبی له سلام وکته او وهي زخمی کی فی فخذها فتنم زخمی کی لا اجزاء عنك نورواکیږي تانا په زکات استراری کې زکات اختیاری روا ده په لیبي کې په حل کې زکات استراری داده کپتونی او وهي وینه تلاله هم جایز ده وایا قال ابو داود لا يسمح هذا الا بالمترديه والمتوحش او دا جائز نه مگر متردیه کې متوحشه کې متردیه چې د غر سر نراولېږي ذبح نشي کوله چاړه دا تیر سیدی غشی باندې دی وشلا پتونی ولګېدل هر دې جایز دی متوحشه احکار دی ټول اجزا د دې مذبح دی نو کته ولګي غش دی وشتا او هغه د زخمی کو چې هر دې زخمی شو نو هغه ته ورسېد نو هغه باندې دا بالاجماع حلال دی تیر سیز باندې غش دی چاړه دا تیر سیز دی غش دی وشته هر دې ولګېدل دار واده او یا انسی زناور دی وحشی شي اوخ او تختدا غوا میخ او تختلا چله او تختدلا د دې مثال په شان د ښکار دی پرمی باندې حلاليږي مذبح نه بل دی سپېدي ورپسې خوشی کا او شرایط پکې موجود دي راوینه و استاد پاردار وا دی خو متوحش نه ګور مجرد تختدل ته مراد نه دي کتا ته د اغي نیول ممکن وی نساء بل چا په مدد و نساء بل چا ته आवाज وکا موټرسایکل باندې سوشا گاډي کې ورپسې لاړ شوی نساء متوحش انسی داده چې په هیڅ یو طریقې باندې ستا په ګیره کې ناراضي نه قابو کیږي هغه نه بعد دا وحشي دی وس په باندې ولګي غدا د شلک وحشي چې هر ځای باندې دی او وشتنو دا تا روا دي نات چې ساره و تختی انسی دا روا دي ابن مسعود ابن عمر ابن عباس داوود امام شافعی حسن بصری ټول دا مسلک او مذهب دی سعید ابن مسیب امام مالک رحم الله وینا دا به زکات کې په حلقې د نور په شان دلیل د جمهور د حدیث دا روا دي خو په هیڅ طریقې باندې وستا ته نیول ممکن نوي درن لاړ و تخت دل تختی وستا د پردا جائز دی او دا روا دي او کچته ممکن وی بیا به نسی ذبح کېبا بیا دا وحشي حکم نه لري وایا باب دې مبالغه په ذبح کې مبالغه ذبح دانه د ساروی حلاله سریل توار مبالغه په ذبح کې دا د حلقوم قطکا مریقتک د سا او د خوراک مریقتک ودان دا دوه غونه چې دی دا وینه چې پکې دا قطکا دا مبالغه وایا وبه قال حدثنا حناد بن السري والحسن بن عيسى مولى ابن مبارك عن ابن مبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن إكرامة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن زاد بن عيسى وابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريدة نبی علیہ السلام منکړي شریدت شیطان نا شریدت شیطان دا هغه دا چې شیطان په دې باندې حمل کړي دي تا ته دا فعل شیطان خاص کړي دي شریته د شرط نه دا شرط اصل کې سرمنې کاټ کولو ته ویل کېږي
معنا هغه ذبیحه چې او داج کارد نشي همدارنګه د دې دا ذبح اخر ته ونرسیږي نبی له سلام د دې نه منع کړی دا د شریعت شیطان دې ته ویل دي چې سرمن کارد شي حلقوم کارد نشي او داج کارد نشي مری کارد نشي دې ته شریعت شیطان وایي ولا قطن کې او داج بیا پرې د ساتي او خیدا شریعت شیطان وایا باب دې په بیان د زکات د جنین کې ذبحه د آغا بچی چې د مور په ګیډه کې وی مور په ګیډه کې بچی دی د مور په ګیډه کې بچی مور دی ورته حلال کړه بچی د مور په ګیډه کې دی آیا دا بچی بروبا سي حلاله کدا مور دی حلال کړه دا مور سره دا بچی هم حلال دی بغیر د حلال ولنا کلو هني امري اخرى آیا دا جائز دی که جائز نه دی مسله کې اختلاف در روان دی وایا وبه قال حدثنا ابي قال اخبرنا ابن مبارك قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بن المجالي عن ابي الوتاكي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال او ما تاسو کده پیغمبر علیہ الصلات والسلام نه د جنین متعلقه د جنین متعلق می د نبی علیہ السلام نه تاسو کا فقال نبی علیہ السلام علیکروه خرین شیتکم تاسو خو خوي ندی وجنه خوراک تاسو خو خوراک جائز ده وقال مصدقي قلنا من قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا ننحر الناقه من اخذ بك ونذبح البقره وشات دام ذبحك وایا فنجد في بطنها الجنين ألقيه أم ناكله اے وی خرو کوي ورته دا بچي په ګیډه کې دې سره څه چلو کو وایا ألقلوا إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه فإن ذكرك تاسخوجي فإن زکاته زکات د جنین زکات د مور دی په دې باندې ځان پوي کا یادا بنا د په حقیقت باندې نو معنا دادا چې ما طيب امه من الذبح چې دا مور ذبح شوی دا تا د پاره خوراک جایز دی دا پاک دا چې د دې د بدن دا بچی را اوذي ميت دا بم خورل شي ځکه مور دی ورته ذبح کړه د مور سره دا بچی ذبح شو راو باسا دا خوراک جایز دی دا د جمهور علماو د اغه چې د نو مسلک او مذهب دی د جمهور علماو مسلک او مذهب دی امام ابو حنیفه رحمه الله اغه دا ویا سو کوئی دلته دا کلام بنا د په تشبیه باندې مطلب او معنا دا لا محتاج دے ذبح جدید دا مور زکات الجنین کا زکات امه دا مور ذبح کول د بچی ذبح کول دا سدی لک مور نو معنا دا لک څنګه مور محتاج د ذبح جدید تا دا جنین چې کم دی دا هم محتاج دی راوذی مړ دی صاحب کې نشته مخرا ک ژوند دی راوته صاحب کې د حلال کو یون خوره دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله دی دا غي مسلک او مذهب دی بیا قرآن جمهور ائمه وای ساروی د حلال ک گیډه کې بچي دی راوتل مړ دی سرمن دیو باسه قرآن څنګه سي خوري دغه سي خوره کنه کله کله دا خل داخله جنین وای غاټ بچي وي هغه چې مړ شي نه خوري یې ترونځو کې مونږ دغه سي میخي بچي چاره ور میخ کټه وړو حلال کړي وراو طالبانو واجبات تبيتونه چول خروج له نو خروج مارته لذرته چل خیمه سرمن تی وباسي خم بس کیږي ټوټه ټوټه کوي بدا غوړي کې واچوي لګ مرچکه او مساله داب کې واچو وبو پکې ما چوي یو غټ دیګي کې واچو ولړي سوري کې ماډر مزیدار را دي ګوره خیر آباد طالبان تکړه واغی هم دغه سي چل ور سره وک یاره مناسب دا غوخه داسې مزیدار پستاو اچھا چې راوړیو چې هغه خبر شو هغه په راولټل داسې مزیدار پستا نرمه پښه وچا او طالبانو داسې او خورل چې زړې په باندې سم یخ دا ناروا نه دي قرآن یاره ما طبيعت نه مني طبيعت اصل نه مني د مور په ګیړه کې وړو کې بچي دي ژوند دي زمنګ مذهب دا راو باسه حلال کا سرمن ته نو باسه خورا دا روا ده جایز دي کې څه خبره دا شریعت وې دا چې نخره مخره
بعضې خلدي دا خرګوش هغه نه خوري خوري نه خوري داسې خلدي کب نه خوري د طبیعت مې نه مني خرګوش نه خوري نو دی وجه نه خرګوش هغې کې دا غوښې داسې پسته وي نه دې کې به اوبه نه اچوي بالکل د اوبو تکلیف به نه کړي همدا څیزونه چې درته یادوم دا پکې واچوه غوړیو کې سور کا همداسې ولړه ولړه پیاز ټماټر ادرک او مرچک مساله هوګه کورکمن دا پکې واچه ولړه او بیا چا څوک یې نه خوري مغې مخې ته کېده چې خوري که نه خوري نو داسې دا جایز دی که ته نه خورې مه خوره څوک چې وایي جایز دی هغې دلیل دا وایي قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي ومن الانعام حمولة وفرشا فرش صغار ته ویل کېږي اجنو ته الله روا کړي دي انعام حمولة چې باروري و فرش بچیم روا کړي دي حمله کو بارو ته ویل کېږي الله تبارک وتعالى په خپل بندگانو باندې احسان کړی دی چې تاسو ته مې غوښې درکړي دي چې بار وریم خورا چې د بندو په ګېډه کې دي هغه هم خورا او مشهور دا قول دلیل نیسی نبی علیہ السلام فرمائی زکاة الجنین زکاة امه معنی دا زکاة الام نائبت عن زکاة الجنین مور حلال شو بچے حلال شو او بل دلیل دا نیسی چې ذبح د شات حامله دا جائز دا اغی دا ویا حلال د ذبح د شات ګرډه دا حامله د بدا جائز دی که جنین په ذبح د سره حلال نشي نو باید دا د دې ذبح به حلال نه وا میخه د ګیډه کې بچی دی حلال لا ولې جایز دی هاو حلال ولې جایز دی هاو چلی د ګیډه کې بچی دی حلال ولې جایز دی هاو اوس که چلی حلال شي بچی حلال نه کې نو باید د دې ذبح حلال نشي ځکه دې کې اطلاق د حیوان دی لا لمأکله د خوراک د پاره نه دی نو خوراک د پاره نه ذبح د حیوان دی وکړه به چې د دې حلالول جایز نشي او نبی علیہ السلام منع کړی دا چې حیوان ګوره چې خوري نه نو هغه حیوان مو ولا هدف مګرځوا دلته حیوان حلاله او ذبح د حیوان دی وکړه او مګیډه کې بچی دی هغه خوري نه نو اطلاق د نفس دی وکړه دا د جمهور علماء دلیل دی احناف وی نو هغه وینا والمنخنقه قرآن کریم کې الله و چې ستونی نه ونی چې ساروی خپشي دا مخرا احسن د احوال د منخنقې دا ده چې مور ذبح شي د بچي په ګیډه کې پاتې ده د دې دا نفس چې کوم دی بن شي هغه التمل شي دي ته منخنقه ویلې کیږي وای کنه وای د مور په صاحبانه بچي سالي د مور په خوراک باندې بچي خوراکي چې مور سوا نخلي بچي خورا نه اخلي د منخنقه شوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادی ابن حاتم توي کله چې واقع چې ستا پر رمی چې کساروي اولې خکار اولې هغه اوبو کې واقع شي فلا تاکلوا مرغی دی وشل ټس اوبو کې ولې مخرا ولې تا ته پته نشته چې دا ستا سهم وجل دا کته اوبو وجل دا معلومات نشته نه خوراک حرام دی ذکر شک راغه داغه په روح وتلو کې پیغمبر اسلام وای مخرا مرغی دی وشت لوبو کې پرې وتل صاحب کې د حلال کا روح ته نه اوت م حلال وا دا روح ته نه اوبو وشته کستاغه شي وشته دی دغه مسله موجوده ده په جنین کې ځکه جنین پته نه لګيږي چې دا هغه شوی دی مړ شوی دی په ذبح د باندې کدا مړ شوی دی په احتباس د نفس باندې سیا بند شوی دا سی بند شوی سیا بند شوی دا چې دینو دا مړ شوی دی تا ته دا پته نه لګيږي نو دی وجنا فی الجمله د دین احتراز وکا ذکر تا توهم کیږي چې دارا اوذی ژوندېرا اوذی د پاره دا ذبح کړي شي حلال کړي شي دا امکان مشتکن لیکن ابراهیم نخعی رحم الله هغه د دې معنا دا چې مور حلال شوا بچن حلالي زکات النفس لا تكون زکات نفسین یو نفس چې حلال کې دوه په باندې نه حلاليږي نو معنا دا چې دا جنین په حکم د حیات کې دا نفس علاهه ده دا جنین د مور په ګډه کې الله تبارک وتعالى ای خیره تر دې حد پورې چې دارا او بس جدا اغه نه بعد به بدا باقی پاتې روپ کی حلاله با دا معنا نه ده چې مور حلال شو بچم حلاليږي او زکات النفس لا تكون زکات نفسین یو نفس حلال اول دو نفسونو حلال اول دان نکېږي چې غټ بلاته نه جوړ شوی تھی نو خوري
او شریعت وی چې د مور په ګیډه کې دی ژوندیا را اوت الحلال کا هغه اخرى وایا وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني اسحاق بن ابراهيم بن راوي قال حدثنا عطار بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن ابي زياد القطاع المكي عن ابي زهير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه زکات الجنین زکات د جنین زکات د مور دی مونږی زکات الجنین ک زکات امه دا بچه داسې حلال کله چې مور حلال ہے قران حکیم کې الله فرمای الا ما زکیتم او جنین اغه ولدت ویلې کې ما دام فی بطن امه صاحب د نهایی وی تزکیه ذبح ته ویلې کېږي او نهر ته ویلې کېږي نو معلومیږي دا چې زکات الجنین زکات امه نو او مونږ وینا زکات الجنین ک زکات امه اوایا باب اللحم لا الراس اذكر اسم الله عليه ابدا باب دې په بیان د غوخو کې پته نه لګيږي چې الله نوم په یاد شوی ک یاد شوی نه غوخه راضي د بهر ملکونو ناراضي د الله نوم په یاد شوی ک یاد شوی نه دا اخر مکانه غوخو ته ګوره کنه چا ناراضي اسلامی ملکونو ناراضي فکلوا هنی امریا زیات پکې مسلمانان دي مسلمانانو ته صدقه راوړي خورا کافران دي مسلمانانو باندې ذبح کوي خورا امدارنګ شکی مال دي مسلمانانو را لېږي دواړه دي مسلمانانو را لېږي کافران تقوا دا د مخرا ک کافران را لېږي د الله نوم په باندې نه اخلي مخرا اندوان سکان را لېږي مخرا مخابه دي عربو نه قرباني اساروی راتل دلته د مدرسو ته کیمپونو ته براتل من خپل چرار کې و چوټیانې دالوی اختر شپې ورځې سحر جمعه ته تللو پاس د مدرسې په جمعه په صحن کې وکتلې لس دانې ګړې چلی پاکي کړې وي یخې پرتې وي شپې چاره وړي غردولې هغه ته نه تلیو او سارو په طالبان لاړم بس لنګر ته وړو درځ ورځ نو خورا ځکه دا سعودي والا راوړل دا قرباني د حاجیانو چې کوم د ادم شکر دی براوړل دا خورا او قدر ته پته نوي یا کافر حلالي یا کافر ملک ناراضي یا مجوسیان دي آتش پرست دي مشرکین دي بیا مخرم وایا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن حرب قال حدثنا كعب بن مالك قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان ومحارب والمعنى عن هشام بن عمر عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ولم يذكر ندی ذکر کړي موسی د حماد نه قانبی د مالک نه هوایا عن عائشه یعنی روایت مرسل لاغله ده دین دې ذکر کړي عروه روایت موصول ذکر کړي د حضرت عائشه رضی الله عنها هوایا انه قال يا رسول الله ان قوما حدثوا عن بجاهليه ياتون بالعثمان لا ندري اذكر رسول الله عليها ام لم يذكروا انا اكل منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكلوا بسم الله ويخري معنا در پیغمبر علیہ السلام ارشاد کی صحابہ ہوتا چې حمل د حال د مومنان و په صلاح باندې مسلمان حال به حمل کې په حسن ځوان باندې په دې باندې حمل کا و ان کان جاهلا اگر کا جاهل دی نو په حسن ځوان باندې به حمل کې آیا باب دې په بیان د عتیره کې عتیره د عطر نه دا عطر ذبح ته ویل کېږي آیا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا نصر بن علي عن بشر بن مفضل قال حدثنا المعنى معنى حديثه ما واحدنا معنى دوال حديثين يودا قال حدثنا قال الحسن عن ابي قلابه عن ابي مريح قال نبيشه رضي الله تعالى عنها قال لا رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نعتر عتيرتنا بشك من وذبح ولم يذبح وجاهلیت کې درجه په میاش کې فماتا مرنا من تس امر کې نفعل نترکه چې مونږ یو کو کفریدو قال ندی وجنا چې دا خبره وکړه نو دینو به شورته ویلي اذبحوا لله الله د پاره ذبح کوي فی ای شهر کان وبر الله الله تبارک وتعالى تعتابداری کوي واطعموا فقراء مساکین ته خوراک ورکوي الله په نامه باندې ذبح دا کوي معنا در اذبحوا ان شئتم دا ذبح رجب کی وی که غیر رجب کی وی برابر خبر دا فرع وی کچې تعتیروي لیکن دا پاول د اسلام کې دا حکم هغه نه بعد منسوخ شوی خو ذبح د الله په نامه باندې کوه قال نبی شوی نو به شاوایا قال ان كنا نفرغ فرعا في
الجاهلية منګ یو ذبح کوله ذبح په جاهلیت کې مونږ ته څه امر کې په دې باندې قال نو به شوی مونږ وکو کپریدو وایا في كل صائمة فرعون تغصوه ما شئتم نو فی کل صائمتن هر هغه سارو کې چې سریږي بهر دې کې یو فرع د یو ذبح دا تعد تغذوه چې تولګي غذا ورته ورکی خوراک ورته ورکی ماشي غړي بي دیتا حتا تر دې پر اذا استحملا چې کله قوي شي د حمل د پاره د سورلې د پاره قال نصر وی استجمل صار جملا للحجيج دا اوخ وګرځيږي جمل وګرځيږي او قدرت لري چې په دې باندې چې څوک اراده د حج لري په خپه واړی حج ته په باندې تللې شي سورلې په کول شي دومره مضبوط او غټ شي ذبحته تذبحت دي لرا فتصدقت بلحمه او ته خیرات وکي په وخت د فرع باندې قال خالد احسب ذغمانكم ابي قلابه باندې قال اغي ولي على ابن السبيل دا خیرات چې په مسافر باندې وتی وایا فإن ذلك خير قال خالد قلت يا فإن ذلك خير دا به تر دې قال خالد ما بي قلابه ویلي دا سایمه به دومره وخت کې سمره و چې دی به حلاله ولا هغه ویلي 100 دا بسل دانه و دی به پکې یو حلال کړو دینه معلومیږي چې دا شته دی ګوره وایا وبه قال حدثنا احمد بن عبد قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرعون عتیرت نبی علیہ السلام وی فرع نشته دی عتیره نشته دی دا فرع چې کوم دی ځان په پوي کا دا اول نتاج ته ویل کېږي دا جاهلانو ود بوتانو د پاره ذبح کولا د دې تفسیر امام بخاری امام ابو داود کړي دي دویم قول دا دی دا اول نتاج ته ویل کېږي د چا او خان بسلو ته ورسل یو خو بیا پکې حلال کا امدارنګ ابو مالک وی یو سړی چې او خان بسلو ته ورسېدل یو ځان او خبراونی واغه به حلال کا د بوتانو د پاره دي ته فرع ول کېدلا امام شافعی مولا وی دا فرع یو شی اهل جاهلیت په دې باندې برکت په مالونو کې کولا یو سړی به ولګېدل ځوان او خې به ذبح کړه یا ګډ به ذبح کا نو دی وجنا لپاره د دې د دریا د برکت د پاره چې ما په مال کې برکت پیدا شي دی نبی رسول الله نفق تاسو کو نبی رسول الله ویلې چې تاسو فرع کوي ان شئتم ذبح کوي که تاسو خو وشي تاسو دې نو چې د جاهلیت په دور کې داخل کیا آیا موږ ویریګو په اسلام کې دا مکروه وي نبی له سلام ورته نه د کې کراهیت چې دینو دا نشته او به ته ولګيږي نو دې ته خوراک ورکا چې کله برابر شي نو غي نه بعد د الله په لار کې د سوریدلو قابل شي نو ته ولګيږي په دغه وخت کې دا ذبح کوا هر میاش کې ذبح کوا په هر وخت کې وی ذبح کوا خدای الله تبارک وتعالى په نام باندې کوا حدیث نه معلومیږي چې شتا او دی حدیث کې نبی له سلام الا فرع ولا عتیرتا نه فرع اشتدی او نه عتیر اشتدی دلته الا فرع ولا عتیرا اول ته نبی له سلام وای چې نا کوا چې تاسو خان سلو ته ورثيږي دا ذبح کوا یا بعد وای چې دی دا ذبح چې کولا ابو مالک وای او خان سلو د برکت د مال د پاره بدا کولا دوال روایتونو کې تعارض او تضاد یو جواب دا د نفي د وجوب لا فرع واجب ولا عتيره واجبه نفي د وجوب دا فرع او عتيره واجب نشته یو یا فرع او عتيره شته چې مالونو د پاره ذبح کوي د برکت د پاره یا د عرب عادت مال وسلو ته ورسېدل یو به پکې ذبح ک زمونږ ډېر نه غواړو چې سلو ته ورسېد سلبه پورا شو یو سل یو بشو یو ځوان اوخه چلے ګډ به پکې ذبح نو دویم مطلب دا نفع چې راغلی چې کم ذبح د بوتان لا فرع ولا تیرتا چې کم ذبح کوي د چا د پاره د بوتانو د پاره کوي هغه نشته دی چې کم د الله په نامه باندې ذبح کوي نو هغه خورا دریم دا د نبی له سلام وای دا دواله د اضحیه په شان ته ندي په ثواب کې او په استحباب کې په اراقه الدم کې دا د سه ثواب نه لري لکه قرباني چې وکي دا سه نه دا سه ثواب لري نه بلکې دا صدقه د غریبانو مسکینانو باندې دا کوا دا فرع چې کوم دا
دی بد جاهلیت کې د بوتانو د پاره ذبح کولا مسلمانانو په ابتدا د اسلام کې دا کار کولا اغه نه بعد نبی له سلام دا حکم منسوخ کو و د کافرانو د لګانو سره مشابهت مکوي دا منسوخ شو او عتیره چې کوم دی دا بشاتو دی بد ذبح کولا پر رجب المرجرب کې دی سره تقرب اهل جاهلیت کولا الله تبارک وتعالى تا چې رجب کې ګډ ذبح کې الله ته بنځدې کېږي مسلمانانو په ابتدا د اسلام کې دا ذبح کولا په ابتدا د اسلام کې او نبی له صلوات و سلام د دین منع وکړه لیکن اغه عتیرا چې اهل جاهلیت ذبح کولا دا غي بدی ته ویل کې د عتیرا چې جاهلانو به ذبح کولا د بوتانو په نام باندې بوا د دې دا ویني با د ماشوم په سر باندې واچو لخت برابر ایدلا په ابتدا د اسلام کې داخل ګناکار کولا لکه اغه رسمونه رواجونه د کافرانو وی د فرقو مبتدعه وی لیکن مسلمانانو کې باقی پاتې شي پاتې کیږي کنه پاتې کیږي ډېر زمانه پورې اندوان په اور باندې لومبه کې دا غونډس کی واره ډېر زمانه پورې مسلمانانو بم دا واره ولا واره ور کنه واره کنه د شیګانو دلګانو د دې چې دنو اثر په منګو تاسو شوي کنه نه شوي شربتونه او خیراتونه منګه کو کنه کو بل وخت نه کو دا دغه هر وخت کې کوا اے مسلمان په ربيع الاول میاش کې ګوره سندري بیګاړي کیا چولې وي خو محرم کې سندري نه غږی ځکه شیګان نه غږی هغه اثر په شوي امام حسین وفات شوه سندري نه غږی نبی له سلام پر ربيع الاول کې وفات شوه سندري غږی دا کم نس مینه محبت اظهار دي چې کې ابتدا د اسلام کې دا حکم منسوخ دی علامه ابن سیرین وای دا عتیره په رجب کې ذبح کېدلا خو لیکن چا چې ذبح کولا هغه دا ذبح جایز ده ابن سیرین ته دا نسخه رسیدلې نه وی او کداغه معنی واهله چې کله سل او خان پیدا شې دی بجاهلیت کې نظر کولا نو دی ویلې ک زما سل او خان برابر شو نو زب یو پکې ذبح کوما پر رجب کې دیتا عتیره ویل کېږي نو دا په ابتدا د اسلام کې نو دیو جنا هغه ناغې نه بعد نبی له سلام منع کړی دا خدا محل د نه دا هغه صورت دی چې تقرب په باندې حاصله الله ته په نږدې کېږم د بوتانو په نام وی کدا ذبح کې دې د پاره کې د مسکینانو د پاره همدارنګه د دې د پاره مسکینانو ته ورکما د بوتانو په نامو باندې نیوي د الله د پاره کې د بوتانو په مان باندې نیوي مسکینانو د پاره کې بيدا جائز ده خو ظاهر دی حدیث نه معلومیږي په ابتدا د اسلام کې واغې نه بعد نه راغلی دا ذکر دا تشبیه د اهل بوتانو سره ده کپ دې نام باندې نه کې نو په رجب کې ذبح کې نو دا کوا ذبح کې دا کوا لکه دا بعد خل کوټي والا بعد خل افغانان دی اعلان دی وته دی جمی کې ګډان حلالي دو درې دانه حلال کی واضح اوساتی واضح اغه نه چې دنو سحر کې انډ ور سره واچي ور سره خوري او یا دا واده د دې تبي شاو خواکیر دا غوړي را روانه هغه کې پراټې پخې مناسب چې وور وریږي وور په دا سټ باندې دی وور پرتی او دا پراټه راکاګه عليه سبب په ایس وخت یخنی ونشي دومره ګرمي هغه خوري خوره کنه دا روان وایا وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابو الزهري عن سعيد قال الفرع اول النتاج كان ينتج له فيذبحون چاول بچي و پیدا شو نو دی به ذبح کولا غیلرا چې کله و او خان غړي به دي سلو تورسنی وایا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن عبد الله بن عثمان بن حسين عن يوسف بن حكى عن حفصه بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة قال ابو داود قال بعضهم الفرع وما تنتج الابل قالوا يذبحون للتواغيت بوتانو ته بذبح جي بوتانو ذبح حلال نو دا جائز نه دی بیا ثم یاکلونه بیا بخورل دي وایا د دې دا سرمن بیا په ونه باندې واچو نه وایا دا غي تعریف کل عشر اول د چا کې رجب کې دې ته به عتیره دا ویل کېدله په دې باندې به بس